ګرانو کتونکو یو ویډیو ستاسو سره شریکوم، تاسو یې وورئ، بیا به پرې خبرې اترې کوو. زما د کلي نه 2 موټر سایکلې پټې شوي دي خو ډېر راځي که د اوسه پورې د پایار هم زه ذمهوار یم، د ډز هم زه ذمهوار یم، د پولیس هم زه ذمهوار یم او د خان هم زه ذمهوار یم. خو تاسو ولې غریب ته تپوس څوک نشته دی؟ دا ولې چې دوی پولیس له پیسې نه دي ورکړي؟ دلته به نغلام وشي، مړه به هم درنه وشي، بیا به پولیس له پیسې ورکړې. نو ستا زما خو خپل ځاني دغه وس دی چې زه هر ځای کې ځم، هر ځای کې ودرېږم، پایار یم راباندې کېږي، خلک راپسې خبرې هم کوي. فاضیاته ګرانو کتونکو تاسو دغه ویډیو واورېدله. یقینا دې وخت کې د عمل د ډېر نازکو صورتحال نه تېرېږي، خو موږ د 9 مای په واقعه باندې بار بار خبرې کوو. نو په 24 25 26 باندې هم په دې ملک کې یو داسې ناوړې پیښه مخې ته راله چې یو شمېر کارکنان پکې جوبل شو، پکې مړه شو، او په هغې باندې خو هم یو شخړه مخې ته روانه ده. بیا ورسره د سیول نافرمانۍ خبرې کېږي. خو دې ویډیو کې هم د بغاوت بیو دی، او دا یو کلو بغاوت دی چې یو سړی به راشي او لاس داسې کا داسې کا اخوا کا دا کا او زه به دا کوم، او بیا دا سټل ډي سي پي سره دا خبرې اترې کېږي. نو په داسې حالاتو کې دا قسمه خبرې دا بالکل د بغاوت په زمره کې راځي، او د بغاوت په زمره کې چې یو خبره راځي نو د هغې خلاف کوټلې ګامونه ریاست له پکار دي چې پورته کړي. او دلته کې نن سبا د ټیک ټاکو دور دی، او دا قوم چې کوم دی نو دا په ټیک ټاکو، په ډوزو، په ډایلاکو، په دغه شانتې خبرو باندې ډېر زیات چې کوم دی نو مینان کېږي. عملي کار چې کوم دی نو نه راځي، بس صرف په ویډیو باندې د ویډیو نه پس چې کوم دی نو بیا څه خبرې وي هغه بیا هر چا ته پته ده چې د هغې نه پس بیا څه خبره وي. اوس ګرانو کتونکو دلته کې ډېر خلک وو چې یاره کله چې داسې حالات راشي نو د لوډ شیډینګ خلاف مظاهره کوو، سړکونه به بندوو، بهر به څوک روځي. نو د دې نه قوم ته څومره تکلیف راځي. یو سړی لاړ شي، لکه دغه ځای کې به یې تنګي کې تحصیل ناظم دی، ایس ډي او سره میلاو شو، ایکسین سره میلاو شو، باقاعده یو پریس ریلیز مخې ته راغی، بیانیه مخې ته راله چې د لوډ شیډینګ دا شیډول دی او په دې وجه باندې. خو په بعضې مظاهرو کې یا په بعضې داسې قسمه ډایلاکو کې شاته څه پراته وي، خپل څه مقاصد وي. په دې ملک سیاست چې کوم دی د مقاصدو نه ډک دی، چې د چا مقصد نه که نه نو قوم دپاره څوک هم نه روځي، او نه څوک د قوم خیرخوا شته چې دا په دې قوم باندې لږې سختې تېرې شوې. دا دلته کې تر اوسه چې لوډ شیډینګ د بجلۍ روان دی، تر اوسه ولې خاموشي وه؟ د ګیس لوډ شیډینګ روان و، اوس ډېر په تحصیل تنګي کې د ګیس چې کوم دی نو ډېر ټیک شوی دی، ډېر بهتر شوی دی. خو یو خبره په ټیبل باندې کېږي نو د هغې نه مخکې چې کوم دی زه روډ بندوم، زه سړک ته روځم، دا خبره چې کوم دی نو په دې ضلع کې، په دې صوبه کې، په دې ملک کې دا مزه نه کوي. او دې وخت کې چې کوم دی د زیاتره ایم این پیګانو د هغوی دا کوشش دی چې موږ دا لوډ شیډینګ دا مسله چې کومه ده دا رابار کړو او په دې باندې احتجاج وکړو. نور خو په دې صوبه کې ډېرې مسلې دي، خو په دې غله باندې زموږ د 400 ایم پیګان او ایم این ایګان چې کوم دي هغوی ملاقاتونه کوي. هغوی دا بل ورځ ایم این ای چې کوم دی نو دغه سره میلاو شو، د وابډي چیف سره میلاو شو، او په دې باندې خبرې اترې کړې وي. نو دا بهتره طریقه ده چې کله تا ته جواب میلاو شي نو بیا ته سړک ته روځه، سړک بند که. خو دې سړک بندولو کې یا یو سړی وي د وابډې خلاف راځمه نو دې کې چې کوم دی نو خپل مقصد دی. نو ضلعي انتظامیې له پکار دي چې په داسې قسمه حالاتو باندې کوټلې ګامونه پورته کړي. او تنګي ډي سي پي صاحب ته هم وایو چې په تحصیل تنګي کې خپل رټ چې کوم دی نو قایمول دي. بل ګرانو کتونکو 400 چې کله ډي پي او راغلی مسعود احمد بنګش نو د آیس پروشو یې ګیره تنګه کړې ده. آیس پروشو سره بله لار نه ده پاتې چې په کومه لاړ شو نو د بعضې خلکو په اوږو ټوپک ږدي، بعضې خلک خپله په دغه دندو کې ملوث وي، هغه د هغې دپاره قسم قسم خربې استعمالوي او پولیس ته چې کوم دی نو ماحول خرابولو کوشش کوي. په دې ډېرو غلاګانو کې چې کوم دی نو هم دغه شانتې خلک ککړ دي چې دلته کې موټر سایکل روک شو، هلته سایکل روک شو، هلته دا روک شو. دې ټولو خبرو ته سوچ کوئ
چې دا کم قسم ماحول روان دی او په دې باندې زه د دغه منتخب نمایندګانو مننه کوم چې د دغه ډي پي او صاحب ملاتړ جوړیږي. بل دې وخت کې 400 تاجران د 400 هره سیاسي طبقه چې مخلصه ده د ذلې سره د ډي پي او سره کلکه ولاړه ده، خو چې کوم دا دندې کوي د چا چې دا دغه آرام رزق بند شوی دی نو هغوی لګیا دي پولیس ته ماحول خرابوي، دلته دا کیږي هلته دا کیږي هغه ځای کې هغه کیږي. او زه په تاریخ کې داسې ډي پي او په 400 کې وینم چې د 400 کې ډیره بهتري راوستله. اوس چې موږ دا کوم خبرې کوو دا خلکو ته بدې لګي، د دغه شانتې ناسوري خلکو ملګري ډېرې بیا. خو زمونږ کار دا دی چې حق خبرو کو انشاءالله د حق خبره به کوو او د دې وخت کې د ډي پي او صاحب ملاتړ یو او دا ګڼو چې د ولس نه بغیر پولیس اسم نشي کولی، نو ولس پې ملګرتیا کوي او په دغه شانتې خلکو باندې نظر وساتئ. ډېر خلک دې وخت کې دا ماحول خرابوي او تاسو ته به ډېر زر پته ولګي چې څوک په دغه کې ککړ دي. بله خبره دا ده چې بغاوت راپارول بیا شاته دوی نه وي غورې، ښه صرف کارکنان مخې ته راولي او دغه عام وګړي او غریبانان چې کوم دی دا پکې راګیر شي. نو دې وخت کې د 400 ضلعي انتظامیه او پولیس چې کوم دی اوس ته دغه شانتې خلکو چې بې ځایه روزي سړکونه بندوي او د هغې په ضد باندې کاروي کوي، نو موږ به دا وایو چې ظلم کوي، زیاتې کوي. ظلم او زیاتې بیا په دې پکارو چې راپاڅېدلو چې هلته کې په ناظمینو باندې دا ګزارونه وشو، لاټي چارج پې وشو، وخل ټکول شو، نو په دې باندې راپاڅېدل پکار. دا خبره چاته هم نه رامعلومه، په دې باندې خبرې کوي څو خبرې مې شریکولې دا څه شی کې